الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډېر محترم او عزتمن شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا کلیم الله صاحب د دې مدرسې منتظمین علماء مولانا قاری رضوان ګل صاحب مولانا قاری جهاد ګل صاحب مولانا سلیم الله صاحب نور علماء کرام د قرآن حافظان د دې کلي او د بهر نه راغلو ډېرو عزتمندو درنو مشرانو ځوانانو او کشرانو مسلمانانو ورونو او خاص طور دا د قرآن حفظ او ناظره او ترجمه کوونکي ګلالي بچي زه تاسو ټولو ته مبارکباد درکوم ستاسو په دې مدرسه کې 11 ماشومانو د قرآن حفظ او 12 ماشومانو قرآن په ناظره باندې ختم او 2 کسانو قرآن مجید په ترجمه باندې ختم نو دا ټول تقریبا 10 کسان د 10 کسانو کې به ستاسو بچي همي ستاسو نصیبه مي وریرونه خوریونه او د کلي ماشومان دي د قرآن مجید ختم کول دا ډېر لوی عزت دی دې نه بل لوی عزت اړوشته دی او چې دا عزت دی نو دا د مسلمان دپاره ډېره لویه خوشحالي ده نو دا لوی عزت دی ستاسو مبارک شي او دا لویه خوشحالي دی ستاسو مبارک شي او ستاسې د هر یو کس په کور کې دی الله پاک د قرآن مجید حافظان قاریان او عالمان پیدا کړي ما عزتمندو دا قاری صاحب جهاد ګل او قاری صاحب رضوان ګل او دا څومره ټیم چې دی د علماو دوی کې د 2 کسان 3 واړو کسانو موږ سره په سخاکوټ کې تقریبا 9 کاله تېر کړي او دا سید ولجي صاحب دی د ده دارونه دي د دویم دا ارمانو چې زمونږ دا بچي عالمان هم جوړ شي او په دې کلي او په دې علاقه کې د قرآن او د سنت خادمان هم جوړ شي او د حاجي صاحب خبره ما ته چا را رسولې ده به دا وی چې زما دا ارمان دی چې زما را بچی تقریر کوي او دی واوري دا ما عزتمندو د نیکۍ علامات دي د یو بنده او دوی چې څنګه فارغ شو تاسو ټولو په شریکه دا مدرسه دا جوړه کړه او په ډېر لږ وخت کې ډېر ښکلی بلډینګ تیار او د دې ټولې علاقې بچي او تاسو ټول د دې نه فایده اخلئ په دې کې چې اولنۍ خښته چا ږدلې ده چا پکې د لاسو پښو خدمت کړی دی چا پکې 100 روپۍ ورکړي دي چا هسې په دې خوشحالي کړې ده د هغې ټولو دپاره دا د دنیا او د آخرت د عزت خبره ده
الله دې دا لویه نیکي ستاسو نه قبوله کړي. ما عزتمندو دا ټول مجلس د قرآن دپاره جوړ دی. ځکه د سخاکوټ نه راغلی یم او دا شیخ صاحب که د شیرګل نه راغلی دی او که دلته دا بلډینګ جوړ دی او که دا ماشومان بچي خپلو میندو داسې ښایسته برابر کړي دي، دا ټوله خوشحالي د قرآن په وجه ده. که د دې قرآن سره زمونږ مینه او محبت نه وي نو دا پلاټ بچا د قرآن د مدرسې دپاره نه ورکوله. خو د قرآن سره مینه او محبت نه وي نو دا دومره بلډینګ به د قرآن دپاره نه جوړېده. او که د قرآن سره محبت نه وي نو مور او پلار به د خپل ګلالي بچي دی قرآن ته نه کېنول چې دا پې زده کړي. دا ټول کارونه هله کېږي چې د بنده محبت د قرآن سره نو د قرآن دپاره کمرې جوړوي، د قرآن دپاره بلډینګ جوړوي، قرآن دپاره خپل بچي راوباسي، بیا چې د قرآن مجید د اورېدو مجلس جوړېږي نو هغې کې خلک په مینه او په محبت باندې کښېني. نو بنیادي څیز او مرکزی شی هغه د الله کتاب قرآن مجید دی. دې وجې نه په دې مجلس کې ضروري دا ده چې موږ د قرآن مجید متعلق خپلې ذمهدارۍ معلومې کړو. ځکه چې د قرآن دپاره راجمع کېږو، د قرآن دپاره پیسې لګو، د قرآن دپاره خپل بچي وقف کوو، د قرآن مجید دپاره خپل وخت لګو، نو د دې قرآن متعلق درې څلور خبرې زده کول دا په موږ باندې لازم دي او په موږ باندې فرض دي. په صحیح بخاري کتاب الاعتصام کې دا روایت دی او حدیث دی چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د هغه د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه شو. نو حضرت انس ابن مالک سے فرمایي چې ابوبکر صدیق صاحب جمعات ته راغلی، منبر ته ختو چې خطاب وکړي، تقریر وکړي. نو وایي د هغه نه مخکې د منبر ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وختو. دا ابوبکر نه مخکې په منبر باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کېناستو او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوه خبرې وکړې، صرف دوه خبرې. په دې دوه کې دا لومړۍ خبره داسې د زخم او د درد د تازه کولو ده او دا دویمه خبره په هغه زخم باندې د مرهم او پټۍ لګولو خبره ده. اوله خبره دا وفرمایله ان الله اختار لنبيه الذي عنده على الذي عندكم. الله پاک خپل پیغمبر وفات کړ، د دې دنیا د ژوند نه ولا د آخرت ژوند خوښ کړ. ستاسو په منځ کې نور خپل پیغمبر پاتې نه کو، تاسو دغسې په میدان پرېښودئ او خپل رسول یې درنه اوچت کړ صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام وفات شوی، تازه ورځې دي، داسې خبره چې وشي خلکو زړه کې زخم او درد نور هم تازه شي. دویمه خبره وفرمایله وإن هذا القرآن وإن هذا الكتاب هو الذي هدى الله به نبيكم فتمسكوا به تهتدوا. دا کتاب یعنی قرآن دا د الله پاک هغه کتاب دی چې د دې کتاب په وجه الله خپل پیغمبر ته هدایت کړی.
پیغمبر علیہ السلام ته الله هدایت کړو او الله ورته هدایت کړو د قرآن په ذریعه باندې. نو د الله پیغمبر د دنیا نه لاړو خو قرآن یې پرېښودو. قرآن یې ځان سره وړلی نه دی، کنې بیا به غم او پریشاني ډېره زیاته وه. قرآن یې پاتې کړو. نو عمر صاحب وفرمایل چې په دې قرآن باندې منګولې ولګوئ او دې قرآن سره ځان وتړئ، تاسو به هم هدایت بیا مومئ. او په کومه لار چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی، تاسو به په هغه لار باندې روان شئ. دا خبره پیغمبر علیه السلام په خپله هم کړې وه. په حجة الوداع کې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخي خطبه وه، په دې خطبه کې پیغمبر علیه السلام د ټول دین خلاصه بنیادی او اهمې خبرې بیان کړي. د الله حقونه، د الله د بندیانو حقونه، د الله په بندیانو کې د چا ډېر اهمیت دی، د هغې ټول وضاحت نبي علیه السلام کړی. په دې کې یو ځل نبي علیه السلام وفرمایل خلکو کېدای شي چې د دې حج نه پس په بل حج کې ستاسو سره زما ملاقات ونه شي. یعنې را روان کال چې د حج ورځې راځي نو زه به وفات شوی یم، تاسو سره زما د آخري ملاقات دی په حج. دا خبره هم ډېره زیاته د خفګان وه. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې زه د دنیا نه ځم نو تاسو ته به دوه څیزونه پرېږدم. وإني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. یقینا زه تاسو ته دوه څیزونه پرېږدم چې تاسو به چېرته هم ګمراه نه شئ، تر څو پورې چې تاسو په دې دواړو څیزونو باندې منګولې ولګوئ، ځان پرې پوه کړئ او عمل پرې کوئ. د الله کتاب درته پرېږدم او د الله د نبي سنت درته پرېږدم. ما عزتمندو دا نبي علیه السلام د دنیا نه رخصت شوی دی، خو هغه د هدایت دپاره، د کامیابۍ دپاره، د نجات دپاره قرآن او سنت پرېښودي. دیو جن اهل علم وایي کله چې د نوح علیه السلام په دور کې طوفان راغی، سیلاب راغی او ټول خلک په دې سیلاب کې ډوبېدل. صرف هغه خلک بچ شو چې کوم د نوح علیه السلام کشتۍ ته وخاته. تر دې پورې چې د نوح علیه السلام زوی خپل بچی دی، سکه بچی دی، هغه ته د خپل پلار اواز وکړو چې زویه راځه موږ سره دې کشتۍ کې سور شه، کشتۍ کې را سره بچ شه، راوخېږه چې ته د دې ډوبېدو نه بچ. هغه زوی ورته وی چې سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. زما پروا مه کوه، زه د دې غر سر ته خېږم نو هلته به ما پسې اوبه نه راځي، نو به زه به بچ شمه. پلار یې ورته وویل چې نن خو د الله نه علاوه بل څوک بچ کولو واله نشته، د غر څوک نشي بچ کولی، او الله به هغه څوک بچ کوي چې چا باندې الله رحمت وکړي، او د الله رحمت ایمان دی. چا چې ایمان نه دی راوړی نن نشي بچ کېدی. نو د نوح علیه السلام زوی او د هغه ټول قوم په هغه سیلاب کې ډوب شو. نوح علیه السلام بچ پاتې شو او د هغه سره چې شپږ اویا کسان چا ایمان راوړلی و هغه بچ پاتې شو. نو په دې وخت کې د دې دور په دې دور کې داسې سیلاب نه راځي چې د دې رسول الله په امت باندې به سیلاب راشي او دا ټول امتیان به داسې ختم شي لکه څنګه چې د نوح علیه السلام قوم ختم شوی.
څنګه چې عاد او ثمود ختم شوي داسې سیلاب الله تعالی داسې عام عذاب په موږ باندې الله نه راوړي خاص عذاب به راځي یو ځای کې بل ځای کې ټول امت په یو ځل نه ختمېږي دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه چې الله زما دا امت په یو ځل باندې مه هلاک کوه هغه دعا قبوله شوې ده خو زما عزتمندو اوس په دې وخت کې کشتۍ قرآن او سنت دي د دې امت د نجات دپاره کشتۍ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت السنة كسفينة نوح سنت رسول الله دا د نوح علیه السلام کشتۍ ده دې کې څوک پناه شو چا په دې کې پناه واخسته هغه د هلاکت نه بچ کېږي او څوک چې د قرآن او سنت د کشتۍ نه بهر پاتې شو هغه به ژوندی هغه غټه بنګله کې اوسېږي هغه په غټ ګاډي کې هم ګرځي هغه به چې دی نو ډېر مال او دولت هم لري خو ده ته به پته هم نه وي لګېدلي دی به هلاک شوی الله دې موږ دغې هلاکت نه بچ کړو یو هلاکت ما عزتمندو هغه دی چې خلک وایي چې دا زه هلاک شوم لکه څوک چا باندې یو عذاب راشي په دنیا کې یو هلاکت داسې دی چې تا ته به ته به وایې چې زه بچ یم زه خوشحال یم زه کامیاب یم او حقیقت کې به هلاک شوی ته به په ځان خبر نه او ته به د الله په کتابونو کې هلاک یې الله دې موږ دغې نه بچ وساتي دې فرعون خو دا نه ویل چې زه به هلاک شم دا خو ویل زه کامیاب یم او موسی او د هغه ملګري تباه دي دې ابولهب او ابوجهل خو ځان ته کامیاب ویل خو د الله په کتاب کې دا هلاک و دا برباد و ما عزتمندو دې وخت کې د بد اخلاقۍ سیلاب پرې ټوله دنیا باندې راغی د بې حیایۍ سیلاب پرې ټوله دنیا باندې راغلی په دې ټوله دنیا باندې د بېدینۍ سیلاب را روان دی او داسې بد اخلاقي بې حیایي کور کور ته وردننه کېدو واله ده چې د دې نه د الله د رحمت نه علاوه په بله هېڅ یو ذریعه څوک بچ کېدی نه شي وړوکې موبایل کې غټ موبایل کې په نېټ کې په ټوله میډیا کې بې حیایي کور کور ته دماغو ته وردننه د دې سیلاب نه بماو ته په څه بچ کېږي په موبایل باتولو ته هم نه بچ کېږي چې ته وې زه به بچي له لاس کې موبایل نه ورکوم نو په دې ته هم نه خلاصېږي ځکه چې ته به تر څو پورې د هغه چوکیداري کوې نو ما عزتمندو د بچو دننه زړه بدلول پکار دی دا دماغ یې بدلول پکار دی او دا بدلیږي د قرآن په ذریعه دا جوړیږي د قرآن په ذریعه چې که د ده ته بې موقع میلاویږي هم نو دا به ګنده فلمونه نه ګوري ګنده تصویرونه به نه ګوري پخپله به ته هم منئ نور به ته هم منع کوي دا کار د قرآن مجید نه علاوه په بله هېڅ یو ذریعه باندې نه کېږي د انډیا یو عالم د دینی مدارسو په باره کې د هغه ځای د یو هندو خبره ذکر کړې ده چې هغه هندو وایي چې ما پر ټول تعلیمي ادارو باندې یو ریسرچ وکړو چې د دې سکولونو نه خلک فارغېږي کالجونو یونیورسټو نه او هغه بیا افسرانې پولیسو کې افسرانې په اکسایز کې افسرانې په ټیمه کې افسرانې په ایجوکیشن کې افسرانې په هغې کې بیوروکریټ جوړ شي په هغې کې غټ غټ افسران جوړ شي تنخواګانې ښه خلک هم پکې ډېري الله دې زمونږ د دې علاقې ټول افسران نیکان صالحان وګرځوي خو هغه وایي چې د دنې د سرکاري افسرانو کې اکثر داسې د ملک دپاره د دې ونې د منځ د چینجو په شان دا وطن خرابوي رشوت دی کار نه کول او تنخوا اخیستل او بیا د خلکو په سلیکشن کې
چې څوک به اخلم او څوک به پرېږدم په دې کې د رشوت په ذریعه حقدار محروم کول د رشتې په وجه رشتهدار اخیستل نور پرېښودل دې وجې نه ملک تباه دی نو هغه یوه مشوره ورکړې وه چې د دیني مدرسو نه کم خلک فارغه شي علما جوړ شي قاریان جوړ شي د دې خلکو په مدرسه کې 10 کاله 8 کاله دا تربیت شوی چې دروغ ویل ګوره ګناه ده د دوی دا تربیت شوی چې خیانت کول ګناه ده د دوی دا تربیت شوی چې پردی حق اخیستل دا ګناه ده نو تاسو د سرکاري ادارو ته دا خلک وردن نه کوي نو ستاسو د ادارې به ټیک کار شروع کړي ستاسو د ملک دا نظام نه دی دا دننه چې په کوم چینجی لګېدلی دی دا به کنټرول شي بیا دا یو هندو د انډیا حکومت ته مشوره ورکړې ده ځکه د دیني مدرسو نه چې کوم خلک راوځي کېدای شي ځینې پکې زموږ په شان بېکاره وي خو اکثریت د هغې ښه خلک اکثریت د هغې په معاشره کې د نیکۍ د خورولو جذبه لري او د برایۍ او د ګناه نه د خلکو منع کولو کوشش کوي په خپله نیکي خوښوي او نورو ته هم د نیکۍ درس ورکوي نو دا هغه خپل ګورمنټ ته مشوره ورکړې ده ما دې وجې نه دا دیني مدارس مضبوطول دې دیني مدارسو سره نږدې کېدل دا زمونږ د اخلاقو ضرورت دی چې موږ خپل اخلاق جوړ کړو د خپلو بچو اخلاق صحیح کړو دا زمونږ د دې بچو د حفاظت هم ضرورت دی چې موږ خپل بچي د لوفرۍ نه د بد اخلاقۍ نه د ګډ وډ ګرځېدو نه په دې ذریعه باندې رامنو او دا زمونږ د بچو د ایمان د بچ کولو ضرورت چې د دې په ذریعه زمونږ د خپلو بچو ایمان بچ کړو ایمان د ایمان حفاظت یې موږ وکړو دا د قرآن او د سنت د اشاعت ادارې دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی چې د پاکستان او د دې علاقو د خلکو ته الله تعالی دا نعمت ورکړی دی ما عزتمندو د دې دنیا نه خو به موږ ټول رخصتېږو هېڅوک پکې ټول عمر نه پاتې کېږي او اوس خو دا یو کال نیم چې زه ګورم نو دا مرګ داسې عجیبه غوندې جوړ شو بله ورځ 11 بجې د ورځې جنازه وه ما پکې خبره کوله ما یې خدای وبخښه نن خو د حاجي صاحب جنازه ده خو دا پته نه لګي چې سبا 10 بجې 11 بجې به په دې ځای کې د چا جنازه وي او ما یې کېدای شي د داسې چا جنازه وي چې نن د حاجي صاحب په دې جنازه کې ولاړ وي سار له اعلان وشوی سلطان روم باچا وفات شوی دی هلته یو سړی دی زموږ په علاقه کې نه وی ما ته یو کس شوی مولي صاحب تا چې پرون خبره کوله دا رابسې په دویم صف کې ولاړو په جنازه کې د دې دنیا خو هېڅ پته نه لګي مونږ ځوانان په ځوانه ځوانۍ کې قبر ته ورکوز کړه صحتمند خلک بغیر د څه بیمارۍ نه د دې دنیا نه مونږ رخصت کړه كم من سقيم عاش حينا من الدهر ډېر بیماران ډېر وخت ژوندي وكم من صحيح مات من غیر علة او ډېر صحتمند بغیر د څه بیمارۍ نه مړه شو د دې مرګ نه خو نه بچ کېږو چې د مرګ نه نه بچ کېږو نو د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی په هغې باندې فوکس کول دي د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی په هغې باندې غور کول دي په هغې ټوله توجه فوکس کول دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې خپله ټوله توجه خپل ټول کوشش دا د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی په هغې فوکس کړی و په هغې باندې ټوله فیصله د آخرت په بنیاد کوله دې وجې نه ما عزتمندو ما او تا له هم دا پکار دي
آخري خبره کوم او بیا دنه رخصت علم د مصر عالم دی سید قطب شهید رحمت الله علیه کوم چې د یهودو او د کافرو په مقابله کې یو لوی مزاحمتي تحریک دی اخوان د هغې مشر هغه حکومت گرفتار کا او د هغه ټول ملګري هم گرفتار کا او په جیل کې واچول چې په جیل کې واچول نو هغه د خپلو ملګرو ته یو خبره وکړه وایي چې موږ ټول د دې چت د سوري د لاندې یو او دا چت د موجوده حکومت جوړ کړی دی خوښ هم نه ده چې موږ دا څو شپې ورځې د الله د کتاب د سوري د لاندې تېرې کړو الا يسركم ان نستذل بذل كتاب الله فدې به خوشاله نشئ چې د الله د کتاب د سوري د لاندې څو شپې ورځې تېرې ملګرو ورته ویل ډېره ښه ده نو په دې جیل کې هغه د قرآن مجید درس شروع کړو دې جیل کې هغه قرآن مجید ترجمه شروع کړه لیډر دشي ته ورسره په جیل کې هم کښېنې نو ویل دا قرآن درته وایم دا حدیث درته وایم الله یې زمونږ ټول لیډران داسې جوړ کړي نو هلته ترجمه شو دغه شروع کړو د تفسیر او روزانه به وی هغه به لیکل کېده د هغې نه د قرآن تفسیر جوړ شو تفسیر فی ظلال القرآن ډېر لوی تفسیر دی اردو کې ترجمه شوی په دې تفسیر کې چې کوم هغه ابتدایي خبره کړې ده نو یو درته هغه کوم او یو د سورت یو آیت ترجمه کې یو ټکی لیکلی هغه درته دغه کې دا لیکلی دي چې د الله په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دا قرآن دی د دې قرآن نه بل ښکلی چیز او د دې قرآن نه بل ښایسته چیز او د دې قرآن نه بل قیمتي شی د الله په علم کې موجود وي نو محمد رسول الله ته به هغه ورکړی صلی الله علیه وسلم د دې نه بل قیمتي چیز د انسانانو د هدایت او د انسانانو د بهترۍ دپاره د الله په علم کې بل شی نه و نو د الله په نعمتونو کې د ټول نه لوی نعمت هغه دا کتاب قرآن مجید دی او دا یې ولیکل چې د الله په نسبت باندې تمام کمالات دا دې کتاب ته راغونډ شوي انسان به هله قیمتي کېږي چې قرآن زده کړي او بل ته یې وښیي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ځمکه به هله قیمتي کېږي چې د قرآن په کار باندې راشي پلار به هله قیمتي کېږي چې په بچي د قرآن علم وکړي د قرآن حفظ پې وکړي مور به هله قیمتي کېږي چې په اولاد د قرآن علم او د قرآن حفظ پې وکړي جج به هله قیمتي کېږي چې په قرآن فیصله وکړي دا قرآن د تمامو کمالاتو مرکز دی دا د تمامو کمالاتو بنیاد دی د الله په نسبت باندې دا یو خبره کړې دا لږ مضمون اوږد کړی خو ماته یو ټکی تاسو ته ویل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الله وی تاسو مسارعه وکئ منډې ووهئ او د یو بل سره په منډې وهلو کې مقابله وکئ منډې ووهئ د یو بل نه مخکې شئ د څه لپاره په دې خبره کې مقابله وکئ چې د الله نه مغفرت حاصل کړئ الله نه موږ ټولو ته مغفرت وکړي هلکه دې سړي خو د فلانې کار وکړو په دې الله ګناهونه معاف کوي ګوره د صدقه وکړه زه د ده نه ډېره صدقه کوم چې الله زما ګناهونه معاف کړي کومو کارونو باندې چې الله مغفرت کوي دا د یو بل سره په مقابله باندې وکړي او جنت په حاصلولو کې مقابله وکړي چې په کومو کارونو الله جنت ورکوي هغه کارونه د یو بل سره په سیالۍ باندې وکړي په هغې کې یو بل سره مقابله وکړي او بیا یې وفرمایي جنت د متقینو دپاره تیار دی
د دوی په انتظار دی جنت انتظار کوي چې کوم سړی به په ځان کې تقوا پیدا کوي چې زه د هغه کور جوړ شم الله دې موږ ټولو کې تقوا پیدا کړي د دې آیت د لاندې ډېره ښکلې خبره لیکلې ده هغه خبره ته کوم او هغه یو خبره دا لیکلې ده چې د انسان یو کار کوي په ډېر شوق یې کوي خو چې کله د چا سره مقابله جوړه شي نو بیا ډېر کوشش کوي دا هلکان چې امتحان ورکوي نو د درېو هلکانو چې مقابله شي نو بیا هر یو د بل نه ډېره سټډي کوي او دا پښتانه خو چې بچ چې چا ته به مقابله ور واچي نو بیا ځان هم وژني وایي دنه به دا میدان ګټمه نو الله موږ په مقابله باندې وراچولي چې د جنت د ګټلو دپاره د یو بل سره مقابله وکړي د جنت وړوکی نه دی د دې اسمانونو او د ځمکو نه الله وایي غټ دی او کولاو دی دلته یو ټکی لیکلی دی ټکی دا لیکلی دی چې دې آیت کې الله پاک انسان ته د ده قیمت ښودلی دی چې انسان ستا قیمت ډېر زیات دی ستا اهمیت ډېر زیات دی ستا یو قدم ډېر قیمتي دی ستا د ژبې یو لفظ ډېر قیمتي دی ستا یو حرکت ډېر قیمتي دی څومره قیمتي دی ته په دې خپل کوشش باندې جنت ګټلی شي نو ته چې کوشش کوې د جنت دپاره وکړه ته چې چا سره مقابله کوې نو د سم شي لپاره مقابله وکړه چې هغه جنت دی په دنیا کې په وړو څیزونو باندې مقابلې مه کوه ولې چې دا ټوله دنیا دا یو پاکستان نه دا ټوله دنیا تا وګټله او ته د دې ټولې دنیا اختیارمند شوې نو تا ته پته شته د الله په نزد څومره شی حاصل کړو حدیث کې دی لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوزة چې دا ټوله دنیا د الله په نزد د ماشي د وزر برابر نه ده د ماشي د وزر برابر هم نه ده څنګه د ماشي د وزر ما او تا ته د ماشي وزر ډېر وړوکی شی ښکاري نو څومره چې ما ته زه به خپل ځان یم او تاسو هم موږ ته چې د ماشي وزر څومره وړوکی ښکاري دا ټوله دنیا الله ته د دقه ماشي د وزر نه زیاته وړه ښکاري نو چې ته ټوله دنیا واخلې او ته وایې ټولو خلکو ته مې شکست ورکړو او ټوله دنیا مې قبضه کړه نو بیا هم د الله په کائناتو کې د ماشي د وزر برابر څیز نه دی اغستی نو ته په دې دنیا د چا سره دشمني ولیکې او د دې دنیا لپاره چا سره دوستي ولیکې او دې دنیا کې د وړوکي څیز دپاره مقابلې ولیکې ته خو دومره قیمتي چې په خپله مقابله جنت ګټلی شي چې جنت څومره قیمتي دی حدیث کې دی د یو کوړې ځای چې درته پکې میلاو شي دا د دنیا او د دنیا ماپیهانه غوره دی سوره اعراف کې الله فرمایي چې دا جنتین او دوزخیان به یو بل سره خبرې کوي اگر چې منځ کې به فاصله ډېره زیاته وي خو بیا به هم داسې خبرې کوي ته به وایې که یو ځای ناست نو دا جنتین به په خپل جنت کې په خپلو کورونو کې په بنګلو کې په کټونو کې پالنګونو کې به ناستي خوراکونه او شربتونه هر څه به ورته پراته وي جنتین دوزخیان به په دوزخ کې سوځېږي ډېره ګرمي به وشي نو د جنتیانو ته به یو سوال وکړي څه به ورته وایي ان افیضو علینا من الماء د دې اوبو نه راباندې راته یو ګوټ راوڅڅوئ دا کومې اوبه چې تاسو سره په جنت کې دي دا شی نه چې ما دې په ګیلاس کې راکړه د پاسه راباندې راتوی کوي لږې غوندې اوبه راته راتوی کوي او مما رزقکم الله یا چې الله تعالی دا کوم رزق درکړی د دې نه راته لږ څه خوراک راوغورځوئ د سپي په شان یې راوغورځوه خو راته راوغورځوه دا دوزخیان به دومره محتاج وي جنتیان که فرض کا د اوبو پیپونه ورته ور واچوي نو جنت اوبه کمیږي ستاسو نه تپوس کو نه کمیږي که فرض کا دا خوراکونه ورته په منونو ور واچوي لاندې نو خوراکونه په جنت کې کمیږي نه کمیږي نو جنتیان خو به بخیلان هم نه وي حدیث کې راځي مؤمن بخیل نه وي مؤمن کې ډېر ګناهونه کیدی شي خو بخیل نشي کیدی
نو دا به ورته ولې نه ورکوي؟ یو ټکی به ورته وایي چې ان الله حرمهما علی الکافرین، دا د جنت خوراک او د جنت څکل الله پاک په کافر باندې بند کړي دي. تاسو کافر یې، دا ته دنیا خو نه ده چې د مسلمان نه تاسو ډېره خوړه. نو هلته یو د جنت یو بوټو به دا د دې ټولې دنیا نه زیاتې قیمتي دي. د جنت یو نوڼی خوراک دا د دې ټولې دنیا نه زیات قیمتي دی. نو سید قطب شهید دا خبر رایستی ده چې مسلمانه مقابلې وکړه خو د جنت دپاره وکړه. مسلمانه ځان ستړی کړه خو د جنت دپاره ستړی کړه. ځان خفه کړه خو د جنت دپاره ځان خفه کړه. ټینشن واله خو د جنت دپاره ټینشن واله. سوچونه او فکرونه وکړه خو د جنت دپاره وکړه. تا ته د سوچ او فکر نه بیماري ولګي خو دا سوچ او فکر د ستا د جنت دپاره وي. دا نه چې د دنیا د وړو وړو خبرو په وجه تا ته پریشانۍ ولګي، د هغې په وجه ته د ټینشن بیمار شي، ډپریشن شکار شي، او دا ټول غمونه او فکرونه صرف د دې دنیا دي. د انسان قدر و قیمت د الله په نه ډېر اوچت دی چې دی په خپل کوشش باندې جنت حاصل کړي، نو د هله ګټه وکړه. او چې د دې نه علاوه ته د خپل کوشش باندې ټوله دنیا هم حاصله کړي، نو تا ځان نه دی پېژندلی چې زما کولی څه شو او وبې کړه څه. دې وجې نه ما عزتمندو دا د قرآن مجید مجالس، دا د قرآن مجید مراکز دا آباد ساتل د موږ او ستاسو فرض دي. او الله د دې قرآن باره کې فرمایلی دي چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. قرآن نه چې مخ واړوه آخرت خو لا پرېږده، دنیا به دې هم خرابه شي، ژوند به دې تنګي، پریشاني به وي. او قرآن نه مخ اړول سړي په قرآن څوک ایمان نه راوړي جو داسې مخ واړوه. ایمان یې پرې راوړی دی، علم یې نه کوي جو مخ یې ترې واړوه، عمل پې نه کوي جو مخ یې ترې واړوه، وسې کېږي او فیصلې پې نه کوي جو مخ یې ترې واړوه. نو بیا یې ژوند تنګي. الله دې مونږ د دې تنګ ژوند نه پراخه ژوند طرف ته راولي، او د خفګان د دې ژوند نه دې مونږ د خوشحالۍ د ژوند طرف ته راولي. یو ځل بیا د علماو ته او تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد وایم. الله دې ستاسو دا مدرسه د دې نه ډېره کامیابه کړي، او الله تعالی دې ستاسو دا بچي دا نن چې څنګه ورته تاسې خوشحاله یې، پر روان وخت کې په الله د دې نه زیات خوشحاله کړه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. په ستاسو نه په جمع باندې اجازه طلب په خیله کې یو بله اجتماع د هغې د ځان رسومه. شیخ صاحب وختي راغلی، الله یې دوی لا اجر ورکړي چې ما یې مخکې مقرره کړه. هغه خطاب به ښه تفصیلي او ښه علمي خطاب به هغه به ښه اورو انشاءالله تعالی. زه به خو چې محروم شم، تاسو به هغه واورئ ښه په حلاله بیا به انشاءالله پروګرام الله دې تاسو عزتونو کې اضافه وکړي. ټول په خپل خپل ځای باندې به ناست. السلام علیکم ورحمة الله.